حرف د مشابه الفعل الذين امنوا سر د معطوفاتنا اسم د ان او من امن بالله ولا خبرش من امن بالله هغه چې ایمان راوړو په الله باندې او یوم الاخر په اخر ورځ باندې دا ایمان شو وعمل صالحا صفت د موصوف مقدر د پاره وعمل عملا صالحا نیک عمل وکړو فلهم اجرهم د دې لپاره اجر د دوی د عند ربهم د دې رب سره. نو دا د آیت مقصد شو. اول لري الفاظ ول تحقیق د کومه ایمان باندې خبر من کړي وا الذين هادو سمانا نو هادا په معنا د رجع باندې نو يهود ته الذين هادو زکو وایو چې هم الذين رجعوا عن عباده العجل دې د سخي د بندګۍ نه بیرته راګرځیدلی او زکو ته يهود وای يهود ته يهود په دې وجوي لانهم هادو یعنی رجعوا من عبادت العجل راګرځیدلی دی بیا مسلمانان په یو بل دمر نه دی مین مسلمان خو دبل مسلمان مخالف دی یو مسلمان خو دبل مسلمان ویني تتګې ناشته دا د ګوره د دې ځای نه چې سعودي عرب ته ځي کفالي ویزې وقامي بل ځای ته ځي د دې ځای نه چې افغانستان ته ځي یو ځای بل ځای ته مشکلات بیتا ده او چې يهودي په يهودي باندې ورځي او تاسو ګورئ په دې بار ملکونو کې د امیګریشن انګریزانو ځان له لار دی ایسته چې هغوی د څه تکلیف میلاو نشي يهودیان د یو بل نظارېږي په یو بل ډېر مین دي یو بل سپورټ کوي چېرته خپل سړی پرېږدي نه کوم ځای کې چې سپورټ ولا ورکوي حوادت پکې دی محبت پکې دی. دریم نمبر وای دا یهود اصل کې دی یهود اصل کې دی یهود ولې ځکه دا د یعقوب علیه السلام په نو سر خوځوي دا وجد والا چې کوم دي کنه الله هو الذي سر خوځي د څه کساس خیال سرونه خوځي يهوديانو چل دي کوي الله هو الا بریلیانو کې دی بنديانو کې مشتره دي خانقاهونو کې دا سر وਹੀ کړه دا د يهوديانو طریقه ده اسلام کې نشته. يهوديان چې د دیوارګيري اسکم هغه فریاد کوي کنه د ټول سرونو وਹੀ د چغي وਹੀ د دې عبادت ده دیوارګيري کوم ځای کې جدي جاړي فریاد کوي او د يهوديانو عبادت ده. نسوارا جمع د نصرانی ده یا خو منصوب ده نصران تا یا ناصری تا ناصرا یا نصران خارنون ده نصرانم ده خارنون ده ناصرا والنسوارا او عیسایان ځان ته عیسایان ویل نه خوښي ځان ته مسیحیان ویل خوښي نو خبره چې موږ ته عیسایان نه وایو خو ځم په جبر راغوښتې دی ځکه ځان ته مسیح وای نو مسیح ته ویل غواړي. څلورم لپس پکې ناشنا دی سوابئین چاته وایي جمع د سوابي ده نو د دې لغوي معنا چې موږ وګورو السبا المیل سبا ویل کېږي میلان ته سبا عشق ته ویل کېږي محبت ته په محبت کې مزړه یو طرف ته میلان کړی مکمل تور باندې نو سبا المیل. نو سوابي چاته وایي المائل من الدین الى الدین یو دین نه بل دین ته څوک میلان کوي کنه یو دین نه چې په یو دین کې تنگ دی بل دین یې خوښ دی اسلام نه دی خو بل دین یې خوښ دی د سوابي وایي د لغوي معنا ده په دې کې څو اقوال. امام مجاهد وایي د دین مراد د ابراهیم علیه السلام هغه قوم دی چې يعبدون الكواكب دی به د ستورو عبادت کو قوم ابراهیم. د دې سره یو بل قول دی په دې باب کې چې دا اصل کې اهلی کتاب دی یقرؤون الزبور د زبور تلاوت کوي په دیو جبانه امام ابو حنیفه رحمه الله په سوابئین باندې فتوا د اهلی کتاب لګولې وا چې د دې ذبیحه خورل جایز دي د دوی سره نکاحونه کول جایز دي خو د دې د جنکو سره مسلمانان واده کول شي خو د مسلمانانو جنکو سره سوابئین واده نه کوي د اهلی کتاب یو ډول ده. امام قتاده رحمه الله یو بل خبره کړله و هم بین اليهود والنصارى د يهوديانو عیسانو په دې مین میس کې چا يهودیت پرې خو چا عیسایت پرې خو په دې مین میس کې او د دې یو خاص نه خو چې خپل سرونه به خرولیو او خاص کر سرونه د مین د سیدا ځای خرولیو داس ټول سر نو په دې لکه زمونږ هم ترنو سبا خلک کټینګ دا زګونه خري و دا مین خرولیو در دې نه خوا دې ته سوابئین ویل او ټیک ټاک بدوی ختنه به کولا څنګه مسلمانان ختنه کوي. فی ظلال القرآن کې سید قطب رحمه الله لیکلی دی چې دینه مراد مشرکین دي مشرکین هغه دی چې دا مشرکان دي مشرکان ده صحیح خبره ده چې
چې صوابئین هغه خلک دی چې دی خپل دین پرېښی یا یهودیانو بل دین خپل کړی دی یا عیسایانو بل دین خپل کړی دی. په دې وجه باندې به مشرکانو نبی علیہ السلام ته صوابي وایو. صوابئیون کذاب، ولې ویل د پلار نیکه دین یې پرېښی دی. نو صوابي هغه چاته ویلی کېږي چې دین پرېږدي بل طرف ته لاړ شي. نو صوابئین او صوابئین نو چای معنا د مشرکین او د مجوس هم کړی ده. من آمن بالله، چا چې ایمان راوړو په الله باندې. نو الذین هادو، چا چې څوک چې یهود دي، څوک مسیحیین دي، څوک صوابئین دي، چا چې ایمان راوړو. دا من آمن د الذین هادو سره د نسوارا سره د صوابئین سره ولګي. خو د ان الذین آمنو ته به څنګه لګو؟ کم کسانو چې ایمان راوړی، چا چې ایمان راوړو نو مؤمن څنګه ایمان راوړي؟ په دې وجه باندې دلته څو تفسیر دي. یا د من آمن نه مراد ایمان بالقلب دی او د ان الذين امنون ایمان باللسان دی. څه مطلب؟ چا چې په ژبه ایمان راوړی دی منافقان دي، څوک چې یهود دي، څوک چې عیسایان دي، څوک چې صوابي دي. چا چې په زړه باندې ایمان راوړو، من امن بالله بالقلب بالاخلاص، یو دا معنا. چا د دې معنا داسې کړې ده چې د دې ان الذين امنون هغه خلک مراد دی چې کوم خلکو په پخوانو پیغمبرانو ایمان راوړی، پخوانو پیغمبرانو باندې ایمان راوړی. او من امن بالله نه مراد هغه څوک دي چې دی وسو پر رسول الله باندې ایمان راوړو. نو دا په دوه پیغمبرانو باندې ایمان راوړو. دا معنا ده چې غوړه ځکه نه ښکاره کېږي چې په پخوانو پیغمبرانو خو یهودیانو هم ایمان او عیسایانو هم ایمان او من آمن بالله ویلی دی، من آمن بمحمد خو نه دی ویلی. خو دا معنا چې غوړه نه ښکاره کېږي. په دې وجه باندې چا دا آیت خاص لګولی دی د زید بن عمر بن نوفل سره او د حبیب نجار سره، ورقه بن نوفل سره، دې خلکو سره لګولی دی. خو صحیح دا ده چې دې نه مراد استقامت فی الایمان، استقامت فی الایمان. صحیح مطلب دا دی چې ایمان راوړو، من آمن بالله، بیا د ایمان تجدید وکړو، د ایمان باندې مضبوط شول. استقامت فی الایمان ته مراد دی. صحیح معنی دا ده. او یا دقه معنا ده چې ان الذين امنون منافقان مراد د خلی مسلمانان دي او حقیقت ایمان نشته. نو د دې ایمان به ابل قابل قبول چې په زړه باندې مؤمنان شي. لکه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اے مومنانو ایمان راوړئ. دې څه مطلب؟ اے منافقانو سم ایمان راوړئ. یا مومنانو پر ایمان باندې ټینګ شئ. نو صحیح دقه معنی غوره معنی دي. فلهم اجرهم، د دې دپاره اجر د دې دی، عند ربهم، د دې د رب سره. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیهم، نه به ویره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن وي په دنیا پسې. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. د دې ځای نه وروسته وسو دا آیت نمبر 82 پورې. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ. آیت نمبر 63 نه د آیت نمبر 82 پورې اوس بیا د دې بنو اسرائیل سره بیا مخاطبی دي. دی ورته خطاب دی. خطاب ثانی، مخکې خطاب وشو چې په هغې کې اته نعمتونه، درې عذابونه وکنه. اوس خطاب ثانی دی. په دې خطاب ثانی کې، په دې دویم خطاب کې څه شی دي؟ واوره. نمبر 1 نقض العهد، وعده ماته کړې وه. الله ویل په تورات عمل کوئ، دوی نه کو. نو الله پې غر راوچت کو، ویل کوئ، ویل آو. چې کله یې لرې کو نو بیرته وعده ماته کړله. نقض العهد یو. دویم نمبر دا ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. په دې کې د دې هیلې دي په احکام الهیو کې. حیلهم بالاحکام الالهیه، په الهي حکمونو کې هیلې کړې دي. حیله میان ولمنی سه یو دی، میان نیول خو چلې وسره کوو، چلې وسره کوو. او دریم نمبر په دې کې څه قباحت ده؟ دریم نمبر قباحت په دې کې سره دریم قباحت ده چې ارتکاب د منهی عنه. ارتکاب د منهی عنه څه معنا ده؟ د څه نه چې الله منع کړو هغه به کول. ماشومان مثال، ماشومان نه دي، ماشومان چې ته ورته څه دا کوه هغه نه کوي. ته ورته سابه کېدوه، سابه، او غوښه ورته کېدوه. نو ته وایې چې زه په ده باندې دا غوښه وخورم، داسې به ورته نه وایې چې غوښه وخوره، وایې دا سابه خوره. دا به هغه نه خوري، سابه به خوري. بیا دا د ماشومانو مزاج دی. په دې کې هم د ماشومانو مزاج ارتکاب د منهي عنه یې کوله. دا درې کارونه په دې کې وو. درې کارونه، دا درې خطرناک
قباحات پکیو نو الله رب العالمین په دې باندې وقتن په باندې عذابونه راوستلي دي. او داغه سره سره په دې ځګونو کې به د مختلف ډلو ذکرونه وشي ان شاء الله. د وید قتل ثم قصد قلوبكم نه اخوا بیا برازي افتتمعون ايؤمن لكم خاص آیت نمبر 75 کې د پنځو فرقو ذکر دی. ناغه ان شاء الله په ځای کې وای وسه نه ما اق ځای کې برابر بیان کو ان شاء الله سبا کې خیر. آیت نمبر 75 کې افتتمعون ايؤمن لكم وقد كان فريق منهم الت پنځډلې دي ان شاء الله داغه ذکر وکړو په خیر. واذا اخذنا ميثاقكم کله چې موږ واغستلا میثاقکم مضبوط وعد استاسونا کله چې موږ واغستو پوخ لوز استاسونا لوز دسی شو چې هغه عمل په تورات چې په آسماني کتاب باندې عمل کوي لوز هم د واغستو کله واغستو ورفعنا فوقكم الطور موږ راوچت کو استاسو د پاسه د تور غر د تور غر مې د باندې د پاسه راوچت کو تور یو تور دی بل جبل دی جبل عام غر ته ویل کېږي تور هغه غر ته چې په دې د پاسه شینکي مینکي وي په دې کې ونه وکنه موږ د تور غر په تاسو راوچت کو. دا چې کله تورات دوی ته میلاو شو د موسی علیه السلام په لاس باندې ناول کې هډر مرنیو تکړو په قلار باندې تورات باندې عمل پاتې شو لکه څنګه چې اوس کوم ګورو نو قرآن باندې عمل تقریبا پاتې شوی دی. وڅوک نه کینی درسونو ته نه کینی تلاوتونه کم شول د هغې سره سره درسونه کم شول ترجمې چاله نه ورځي. تاسو یقین وکړئ پخوا د مشران دي له ترجمې ورتللې دي پکې نسل به درسونه کې بس عام طور باندې نوجوان نسل د قرآن نه لرې وته. نو الله رب العالمین خو په دې امت باندې عذاب نه راولي ورنه موږ د عذاب بیخي مستحق ګرځېدلي یو جزوي طور باندې عذابونه راځي. نو الله رب العالمین ته خدا ګرانو د بني اسرائیل ځکه د پیغمبرانو بچیو نو زورنې ولا ورکوله زورنې څنګه ورکوله دي چې کله بیخي د صادر نه خپې بهر شولې نو الله رب العالمین د تور دا غر پر اوچت کو او ورته ویل منئ کنه منئ کنه منئ نو د باندې دا غر راچونه چې کله دی وکتل ان شاء الله سورۃ الاعراف کې وراشي و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذل الته وضاحت کوي ان شاء الله مزید چې دا غر په الله کله راوچت کو نو دی ویل چې وا صلی الله تعالی دا غر کې دا او موږ منو دقه پوخ لوز قسمونه وکړل نو الله ورته خذوا ما اتيناكم بقوه دقه وعده ده چې ما د صدر کړی دي دا په طاقت باندې ونیسي. طاقت مراد علم او عمل دی یادم کې عملا به وکړي دی واده وکړه د غر در پریوتونه بچو ورستو بیا دی هغه واده ما تکړه. ورفعنا فوقكم الطور من راوچت کو تاسو د پاسه تور غر. البته یو سوال دی چې په زور باندې خو بچا باندې دین منل نشته دی الله څنګه دی باندې په زور باندې نو آسان جواب خدا دی چې خلک خپل خپلوان ته قاریږي کنه بچی د خلک قاریږي نه چې بچی مون نه کوي نو موږ ته پته چې په دین باندې دین څوک په زور بچانه شي قبلولې خپل بچی ته ولې قاریږي مونږه ولې خپکیږي کنه یا خپل خدای د سره شابه مستفاده دا په ولو ته قاریږي خپکیږي به الله په خپکېدو کنه دا وسبد نه لري خو څه کړی دي چې غره راوچت یو. دویم دا چې سوال لذي چې لا اکراه په دین په دین کې اکراه نشته دی نو الله په ولې زور وکړو نو دویم جواب دا دی چې یو ته اکراه وي یو ته اجبار وي دا ډېر ښه فرق دی. لا اکراه په دین په دین کې اکراه نشته په زور باندې پچا باندې به سړی دین نه مني نو دلته په ولې غر راوچت کو یو جواب مې وکړو چې خپلوان دي پیغمبرانو بچي دي الله په خبر کې. دویم دا یو اکراه د بل اجبار دی. اکراه دې ته ویل کېږي چې مکرح پچا باندې اکراه وکي داغي مکرح اختیار سلب کیږي نه. اکراه دې ته ویل کېږي ګوره چې کله څوک په دې مکرح باندې دا اکراه وکي زور په وکي لکه زه په زور کوم زه مکرح شوم دا مکرح دی زه په زور کوم دا اکراه ده نو په اکراه کې د مکرح او د مخاطب طاقت سلب کیږي نو اختیار سلب کیږي نو اختیار بیا په دې باندې پاتې لکه زه ورته الله وایي چې مونږ کاوه او دې اختیار دې کوي او کنه کوي اقرار. دویم ته اجبار وایي اجبار لکه موږ وایو کنه خپلار تا پورکوټي جنۍ باندې په لور باندې ولایت اجبار حاصل دی فقه اصطلاح ته ارسلان نه پیژنې ولایت اجبار څه ته وایي ولایت اجبار په زور باندې پلار خپل لور په نکاح ورکولې چې بالغ نه یاله چې بالغ نه چې بلوغ ته ورسېدل نو بیا به داغه تاسو کوي خو چې کله بالغ نه نو پلار خپل لور په زور باندې ورکولې شي یعنی د لور په دی وخت کې اوس طاقت ماقت او اختیار نشته
نو په نابالغ باندې ولایت اجبار پلار لشتا او په بالغ باندې ولایت اجبار نشته ولایت اکراه پشتا ورته شابه نکاح وکړو نو اختیار دی اجبار دی ته وایي چې د مکلف بیا اختیار نه دا اجبار نو بلکې دا اکراه ده نو سوال دی چې قرآن کې خدا دی چې لا اکراه فی دین لا اجبار فی دین خو نه دی نو جواب دی دا دیتا صنعت مشاکلت وی لفظی مشاکلت دی صرف لفظی مشاکلت دی صرف الفاظ یو شان دي نور د هغه اکراه نه اجبار مراد دی دو جواب شو یو دریم جواب علماء کړی دی یو اکراه فی العقیده یو اکراه فی العمل اکراه فی العقیده اکراه فی العمل په عقیده کې اکراه یعنی پچا باندې په زور عقیده منل یو اکراه فی العمل پچا په زور عمل منل نو په عقیده کې اکراه نشته په عمل کې شته دا د عقیده اکراه نه دا د عمل ده د دین ته واده اغستې وه د څه بالعمل بالتورات چې تاسو په تورات عمل کوئ منل نه منو یې عمل به پرېښو د دې مثال داسې ده لکه موږ چې کله شریعت کې څوک ګناه وکړي نو هغه ته سزا میلاویږي لکه غلا وکړي نو لاس کټ کېږي شراب وڅښي اتیا کوړیو ته میلاویږي زنا وکړي سل کوړیو ته میلاویږي یا سنګسار شي د قمانا ده نو کله چې انسان مسلمان شوی نه دی په ده باندې زور نشته خو چې کله دا یو ځل مسلمان شو د مسلمانېدو د اسلام معنا ده چې الله ستا ټول حکمونو ته بغاړه ږدم اوس د ده په عمل باندې اقرا بلکل کېدی شي دا یې معنا شوه خذو ما اتیناکم بقوه خذو واخلئ ما هغه څه اتیناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته بقوة په علم و عمل سره بقوة معنا مې څه وکړه علم و عمل یاد هم کوي عمل هم پې وکوي مضبوط دا معنا ده وذکروا ما فیه یاد کوي هغه څه چې په دې کې دي وذکروا یو معنا خو د وحفظو په یادو یاد کړي تورات په یادو یاد کړي دویم دا چې یاد کړي مطلب د شکر ادا کوي لعلکم تتقون د دې دپاره تاسو بچ شئ د غر د راپرېوتو نه په تاسو باندې تتقون من طرح الجبل علیکم طرح الجبل غر د باندې راپرېنوځي ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو مخم واړو د سنه عن الوفا بالمیثاق دا نقض العهد دی عن الوفا بالمیثاق د وعدې د پوروالي نه مخ واړو من بعد ذلک پس د دې وعدې کولو نه خو د هغې باوجود الله رب العالمین په تاسو رحم وکړو فلولا فضل الله علیکم که نه وی فضل د الله په تاسو باندې ورحمته نه وی رحمت د الله په تاسو باندې که د الله فضل نه وی د الله رحمت نه وی لکنتم من الخاسرین نو تاسو به په دې غر کې وجلې مړه شوي وی لکنتم نو خامخ وی به تاسو من الخاسرین د هلاک شوونه په دې غر کې به هلاک شوي وی خاسرین معنا من الهالکین بالعذاب فضل الله نه مراد څوک دی او د رحمت الله نه مراد څوک دی فضل الله رحمت الله فضل الله نه مراد توفیق د توبې دی که الله تعالی د توبې توفیق نه وی درکړی او د رحمت الله نه مراد قبولیت التوبه که الله ستاسو توبه نه وی قبول کړی اول الله توفیق د توبې درکو بیا د الله تعالی توبه قبول کړله نو که دا توبې توفیق نه وی درکړی توبه قبول کړی نه وی تباہ برباد وی او نور عام طور باندې د فضل الله نه مرادو او د رحمت الله نه مراد علما وی فضل نه مراد قرآن دی او د رحمت نه مراد د رسول الله سنت دی او حدیث دی قرآن و سنت نه وی قرآن و سنت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ دا دویمه خبره ده الحیله فی الاحکام الحیل فی الاحکام په احکام شرعیو کې به هیلې کولې حیلت چل ته ویلې کېږي حیله چل کول کتاب الحیل موږ د حدیثو کتابونو کې مشته د فقه کتابونو کې مشته دا هیله چا کړې وه چې ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت کې نو موږ به تپوس وکړو د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې کوم ترجمان القرآن دی عبدالله ابن عباس فرماوي وی دا قوم د داود علیه السلام په زمانه کې و د موسی علیه السلام قوم نه دی خودي بني اسرائیل او د بحرین کوم چې سعودي عرب سره نږدې کوم وطن دی بحرین د بحرین په ساحل باندې دا یو ځای دی بین المدینه والشام شام طرف ته د بحرین په ساحل باندې ایله نومې ځای دی ایله دې ته اصحاب الایله وایي
نو دا خلق چې وو د یهودو تفصیل داسې دی الله رب العالمین ورته ویلو چې د عبادت دپاره یو ورځ خوښه کوي تاسو دوی په خپله خوښه باندې الله و یهودو ته الله ویلو چې تاسو ځان له ورځ خوښه کوي ښه ورځ خو جمعه ده خو تاسو یهودیانو د هفتې ورځ خوښه کړله عیسایانو ته اختیار میلاو دی خو د جمعې ورځ ده خو دوی د اتوار ورځ واغسته مسلمانانو د جمعې ورځ واغستله د جمعې ورځ یې واغستله دوی چې کله د هفتې ورځ د تعظیم دپاره متعین کړله چې موږ به د هفتې د ورځې تعظیم کوو احترام به یې کوو نو موږ د جمعې د ورځې احترام کوو موږ څنګه کوو د جمعې په ورځ باندې موږ چوټي کوو اگر چې موږ نه کوو بله دا ده د جمعې په ورځ باندې موږ غسل کوو موږ پاکې کپړې اچوو بل کار داسې کوو د جمعې په ورځ باندې په جمع باندې د ماسپښین لمونځ په جهر باندې کوو چې هغې ته صلات الجمعه وایي په دې کې دوه خطبې او د دغې جمعې د خطبې په دوران کې هر قسم بیع شرا موږ حرامه ګڼو په دې باندې چې کله دویم اذان د جمعې وشي مسله یاده کړئ دویم اذان د جمعې وشي او په دې دوران کې څوک اغستل خرڅول کې چې خرڅه هم حرام به ګټي او چې اخلي هم حرام به اخلي وذروا البيع اذا نودي للصلاه بيوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع من ته الله وی تاسو هر قسم بیع پرېږدوئ یهودیانو باندې ورکوټی شی باندې شی ویل میان باندې صحیح بس صرف د میانو پابندي وپې د څه ګران کار خو نه و که نه په هغوی صرف د میانو پابندي و په موږ باندې د هر څه پابندي ده خو دوی دغې ته هم ټینګ نه شول یهودیانو بدبخته ټینګ نه شو ځکه بحرین کې خو سمندر دی ټول سمندر دی بحرین نو د سعودي او د بحرین منځ کې هم سمندر دی دې خلکو کوم چې د ایلې خلکو داود علیه السلام ورته وویل چې په یهودیانو باندې زموږ په دې بنو اسرائیل باندې چونکې د هفتې د ورځې تعظیم فرض دی نو تاسو هم د هفتې د ورځې تعظیم وکړئ دوی په دغه کې فیل شو او تعظیم دارې میان به نه نیسئ قرآن کریم کې راځي چې کله به د هفتې ورځ نه وه میان به نه و او چې کله به د هفتې ورځ نه وه یأتیهم حیطانهم شرعا دا میان به د سمندر په دې سر داسې دلۍ دلۍ به ګرځېدل څوک ورته ټینګېدل هم ډېر زیات به نو دا قوم درې حصې شو یو حصه دا و چې د پیغمبر په خبره باندې عمل وکړو بس ټیک ده نه نیسو میان کومه دنیا ده ورانېږي خو د هفتې ورځ باندې به نه نیسو که نه په بله ورځ به یې نیسو نو هغوی ښه ټیک ټاک کلک خلکو موحدین د پیغمبر په طریقه روان هغوی ویل موږ نه نیسو او چې چا به دا کار کوو ټیک ټاک به منع کولو داسې کار مه کوئ ویل مه کوئ داسې غلط کار دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوو دویمه ډله دا شوله چې هغوی به په خپله باندې خو دا کار نه کوو ډېر ویل ټیک د پیغمبر مه کوئ خو د بل چا سم کار نشته دی خلک وایي د چا هم لاس ته غوا نه پاسئ وایي بل چا کې هم کار نشته بلکې چې د اول ډلې به څوک منع کول دې ته به ویل پرېږدوئ مړه الله معذبهم الله به العذاب ورکړي تاسو پکې څه کار دی دوی به چاته نه ویل چې لکه تاسو دا کار مه کوئ دویمه ډله به کې داسې راغله او درېیمه ډله دا جوړه شوې ده درېیمه ډله چې هغوی چل کوو چل به څه کوو چل به دا کوو چې کله به د هفتې شپه وه د جمعې ورځ به تېره شوله د هفتې شپه به شوله نو دوی به تالابونه جوړ کړل او هغې ته به د دې سیند نه اوبه را واړولې ټوله ورځ او شپه د هفتې په شپه د هفتې په ورځ باندې به دوی داسې کار وکړو چې هغې ډنډ ته به اوبه را واچولې کونډې منډې او جالونه به کې خواره کړي نو کله به چې د هفتې ورځ ختمه شول نو دوی ویل مونږ خو بېګا دغه جمعې په ورځ باندې تالاب جوړ کړی دی او کونډې هم لګولی دی جال هم لګولی دی او هفتې په ورځ باندې مونږ نه کوو نو کله به چې د هفتې دا ورځ ختمه شوه نور به پرېوتو د اتوار شپه به شوه نو دوی به هغه تالابونه داسې کار وکړو چې اوبه به ورته بندې کړلې او دا شته اوبه به ترې وویستلې او بس داسې دلۍ دلۍ میان به یې ونیول چې زړه دې غواړي سم دی نو دا هغه هیلې والا خلکو نو چې کله ورته هغه اول ډلې ویل چې مه کوئ ویل موږ خو میان نه نیسو د هفتې په ورځ باندې موږ د هفتې په ورځ باندې نه نیسو دا خو موږ د اتوار په ورځ باندې دا میان موږ نیسو د اتوار په ورځ باندې پابندي نشته دا هغه هیله وه په احکام شرعیو کې نو هیلې ناجایز دي ښه ټولې هیلې جایز هم نه او ټولې ناجایز هم نه نن سبا موږ هیلې ډېرې زیاتې کوو نو زمونږ احناف علما بعض علما د هیلو قائل دي باقاعده امام ابو یوسف رحمه الله قائل دی دی په طور مثال شریعت کې موږ ته الله د شفعي حق را کړی دی شفعه پېژنئ که نه چې د چا د کور پاته ځمکه خرڅېږي یا اخیستی کېږي نو اول د حق دی چې دی اخلي که نه ځکه چې د ناکاره ګاونډي نه محفوظ شي
اوس به طور مثال دا ریحان مولوي صاحب دی د ده ځمکه ده او خواته څوک ځمکه خرڅوي دا ارسلان ځمکه خرڅوي او زه وله راځم او زه ښه سړی نه یم که زه رالم ده ته به نقصان ورکوم نو دا داسې کار وکړي چې زما د راتلو د وجې نه یو هیله وکړي ټیک ده هغه هیله چې وکړي چې دا یو ملګری دی بل ته وایي چې یاره داسې کار دی چې زه به تاله دا ځمکه داسې یو ګز بدله پرې درکړم هیبه بدله وکړم ځکه چې په هیبه باندې شوپه نه کېږي او دا سړی ډېر خطرناک سړی دی دا زما دی ګاونډ ته راځي نو دې هیلې ته علما جایز وایي ځکه امام شافعي رحمه الله فرمایي د هیلې مقصد دی د ناکاره ګاونډي نه حفاظت او په دې هیله کې د ناکاره ګاونډي نه حفاظت راځي نو ټیک ده دا هیله کوم مقصد دپاره چې شفعه مشروع ده په دې کې حاصل شو که نه دفع د سوء الدار دفع سوء الدار هدایت دا خبره لیکله خو دویمه هیله داسې ده دویمه هیله داسې ده چې په دې کې د ناکاره ګاونډي نه حفاظت نه دی خو هسې پر دې حق ساقطول غواړي نو د حق باره کې خو مسله ده چې الحق اذا ثبت واستقر لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق حق چې کله یو پر ثابت شو نو بیا د صاحب الحق په اسقاط ساقطېږي په خپل نه ساقطېږي نو هسې یو کس بدي شي زه ښه سړی یم زه ښه ټیک سړی مولوي صاحب یم استاد یم مدرسه مې ده خو دا قصدن عمدن دلته ما نه پرېږدي قصدن عمدن نو په کاره چې زه راشم دلته خو دا زه هسې نه یم خوښ زه ښه سړی یم خو دا قصدن عمدن داسې وکړي هغه ته یو فوټ ځای ورته وسپاري پرې وله ورکړي چې دا مولوي صاحب شوپه ونه کړي نو دا غلط کار وکړو زما حق ساقط کړو نو دا هیله اوس حرامه ده نو هیلې دوه قسمه دي ښه ټولې هیلې حلال هم نه دي او ټولې حرام هم نه دي دا د کوم ځای نه وایو چې ټولې هیلې حلال هم نه دي ټولې حرام نه دي یوسف علیه السلام کړی و که نه و کړی یعنی لوښی ورک شوی نه و او ورک شوی دی او د بنیامین په پیټي کې ښودی و وکذلک کدنا لیوسف دا چل موږ یوسف علیه السلام ته ښودلی وایي ایوب علیه السلام چې خپلې ښځې ته قسم کړی زه به د سل دانګي وامه نو ویې والې وه الله تعالی خذ بيدك ضغثا ولا تحنس جارو والا په دې کې سل شمراخه واچوه سل ډکي یو ګزار ورکه او بس قصه ختمه نو پیغمبرانو کړي دي چې پیغمبرانو وکړل نو بیا خو مطلب حرامي نه دي که نه لهذا سړی به خپل نیت ته ګوري چې دا هیله په کوم نیت باندې کومه کل هیلة تبطل الاحکام شرعیه فهي باطل اقدا هغه هیله تبطل الاحکام الحکم شرعیه شرعي حکم په دې باندې باطلېږي كل هيلة تبطل الحكم شرعيا فهو باطل كما هيلا چې شرعي حکم ساقطي دا باطل ده او کم هيلا چې شرعي حکم نه ساقطي هغه بیا جایز ده نو الله په دې باندې عذاب راوستو عذاب داسو چې شادوغان تی جوړ شو شادوغان تی جوړ شو الله يكونوا قردة خاسئين شادوغان تی جوړ شو شادوغان تی جوړ شو نو شادو خو خلک خو تماشې له راځي شادو خو د ښایسته شکل دی جواب دا دی شادو چې د شادو نه پیدا نو مزه کوي خو د انسان نه چې شادو جوړ شي دا ښه نه ښکاري بیا دا عذاب دی شکلونه مسخه شول مګر چې دې کې دا اختلاف دی چې دا شکلونه د دې مسخه شوي دي او که خویونه مسخه شوي دي نو چا دا معنا کړې ده چې د دې قلوب مسخه شوي دي زاد المسیر کې ابن جوزي دا ویلي دي چې د دې زړونه مسخه شوي دي بدنونه دې مسخه شوي په دې کې خویونه د شادوګانو راغلي د شادوګانو خویونه پکې راغلي او دا تفسیر باطل دی صحیح تفسیر د اهل سنت دا دی چې شکل یې مسخه شوی دی شکل شادوګان دې جوړ شو باقاعده اقوال راغلي دي په دې باب کې اسرائیلیاتو کې چې دینه کنه شادوګان جوړ شو بیا به د خپل خپلوانو پر راتلل او ویل دا لوخي لرګي به په خپل ځان پسې لګول چې ګوره زموږ شادوګان جوړ شوي دي خو پوهېدل په ځان باندې او 3 ورځې پس کې الله عذاب راوستو او اسلام مردار شو موجوده نسل د هغوی نه دی ابن کثیر هم دا خبره لیکلی دی چې انما کان معنویا لا سوریا دا مسخه معنوي د سوري نه ده او د دې سره سره زاد المسیر هم دا خبره لیکلی چې قول پکې دا دی چې معنوي صرف زړه مسخه شوی دی شکل نه دی خو جمهور وایي چې شکل یې مسخه شوی دی بهر تقدیر قولونه پکې دوه دي نو که د دلیل په بنیاد باندې څوک د معنوي مسخې له ترجیح ورکړي نو ګمراهي به نه وي خو د جمهور قول دا دی چې د هغوی شکل د هغوی صورت د هغوی جسمونه د شادوګانو په شان جوړ شوي د عذاب په چا راغلی دی نو ظاهره خبره ده چې عذاب په خلکو باندې راغلی دی چې کم خلکو په دې عمل کې اخته وو هیلې کولې دا خو الله هلاک کړل کم ډلې چې نهي عن المنکر هم کوله او په خپل دا کار نه کوو نو الله بچ کړل البته درېیمه ډله
چې هغوی په خپله باندې خو دا کار نه کوو خو نور څه کې نه منع کول. د دې په باره کې قرآن او سنت څه نه دي ویلي چې دا هلاک دي او که هلاک نه دي. په دې کې د علماو 2 قوله دي. یو قول لري چې دا الله بچ کړي دي. ولې؟ ځکه چې ګناه یې نه ده کړې نو چې ګناه یې نه ده کړې نو الله تعالی ولې بیا دې هلاکول؟ ګناه یې نه ده کړې. د قرآن کریم نه هم دقه معلومیږي ظاهر نه چې دی الله تعالی بچ کړي دي. ځکه الذین اعتدوا منکم فی السبت، تاسو هغه کسان پیژنئ چې په تاسو کې د خالی په ورځ کې زیاتې کړو. نو زیاتې خو هغه کسانو کړی دی چې د ښکار کړی دی، دې خو نه دی کړی زیاتې. دې نه معلومیږي چې دغه ډله الله بچ پاتې کړې ده. خو د نورو عموماتو نه دا معلومیږي چې دغه ډله الله هلاکه کړې ده. خو دا یو تحقیقي خبره ده، زموږ د ایمان حصه نه ده. ځکه چې نور روایتونه معلومیږي، د قرآن نه معلومیږي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. هغه فتنې نه ځان بچ کړي چې خاص خلکو ته نه رسیږي بلکې عامو خلکو ته هم رسیږي. او دویمه دا ده چې هغه یو قوم هغوی ویل چې کار کړو بانګیانې جنګول. نن سبا چې دا بانګیان جنګوي که نه، بانګیانې جنګول نو د یو قوم بانګي جنګ بېللی و چې جنګ یې وبېلو نو خلک راولګېدل، د بانګي نه یې وزرې ویستلې، ویل دا ګوره مقابله یې بېللې ده. نو چې هغه بانګي وزرې مزرې ته ویستې نو هغه مړ شو. الله رب العالمین په دې خلکو باندې عذاب راوستو. طبیعي دي چې د منکراتو نه خلک منع کوي. که څوک نه منع کېدل نه دي منع کېږي، خو دا به خلکو ته وایي چې دا کار مه کوئ. ګران کار دی. ګورئ ها، نهي عن المنکر ډېر ګران کار دی. او په کلي کې چې ګناه کېږي او تر هغې مخالفت وکړي، کلیوال به ستاسو ورانوي. ظاهره خبره ده. په کلي کې به طور مثال فحاشي وریاني چا وکړله، په کلي کې چا حرام وکړل، تا پرې تقریر وکړو نو کلیوال دې مخالف شو. نو ته به د کلیوالو د وجې نه، د علاقې د وجې نه بیا حق پرېږدې. اکثر په کلي کې د مولیانو سره ټول خلک جوړ نه وي، نیم خلک یې خلافي او نیم خلک دغه ملګري. چېرته یو کلي یو مولا دی او د ټولو خلکو خوښ دی، هر سړی و چې پلانې سړی زنده وه، ټول خلک ورته په غاړه کې هارونه وراچي، هېڅوک یې خلاف نشته، هېڅوک یې خلاف نشته. فاعلم انه مداهن، پوه شه چې د دین خرڅ کړی دی، دین د دین نه دی بیان کړی. که د دین بیان کړی وي نو لازما به خلک خلاف وي. نو په دې څوک نه خفه کېږي. ته که ډېر ښه کار هم کوې نو خلک به ستا مخالفت کوي. کتے بونگتے رہے اور کاروان چلتا رہا، سپی بغاپی او کاروان به تیریږي. نن په یو ځای کې ناستو منګه، مفتی صاحب ډېر سخت خفه او پریشان و. ویل چې ختم بخاري کې موږ ختم بخاري ویل شوی دی مونډه و. ویل یو کس دی په سعودي عرب کې زموږ د ختم بخاري په باره کې ډېرې خطرناکې خبرې ویل کړي دي. ویل زړه مې غواړي چې کیس پې وکړم، او بل دا چې سخت مې ورته د انتقامي ذهن دی، څه به ورسره کوم، ځکه زموږ پسې ورانې خبرې ویل کړي دي. نو چا ورته وایي چې بس کیس پې وکړو، خو ډېرو خلکو ورته بله خبره وکړه، ګوره ډېره خطرناکه. څه ورته ویلو؟ هغه ځای کې اجتماع وه، ویل الله ته حواله کې خیرې ورته وکړه. او ویل مولیان چې کله چاته خیرې د زړه نه وکړي، الله تعالی د نسل تباه کوي بیا. هغه ویل زه په دې هم سوچ کوم نو که خیرې سړی بالفرض وکړي او په ناحقه د دین سره سړی لګېدلی نو څه به کوي بیا. په دې وجه باندې یاد ساتئ. ګورئ یوازې مولیان نه، هر څوک چې که ستاسو سره دنیا پوج ورانې خیر دی. ملا هم عام سړی دی، دنیادار او ته، خو که د دین پوج اوس ورانې کوې نو ګورئ بیا خبره خطرناکه ده، نو انجام دې خراب شي، ژوند دې چېرته خراب شي. خالی کې فی تعظیم سبت، د سبت خالی ته وایي. د خالی د ورځې د تعظیم په باره کې زیاتی کړی و. الله وایي لقد علمتم، تاسو پیژنئ. دا ټکي ولې وایو تاسو پیژنئ؟ وایي دا تاسو چې عیسائی لټریچر راوالی که نه، باید د دې چې کوم عیسایانو لټریچر دی په هغې کې د دې اصحاب الایله دا واقع وایي نشته دی. دوی په دې سخت شرمېږي. په دې سعودي عرب کې چې ته تپوس وکړې د حرم شریف خوا ته چا نه که نه، ما ته هغه ځای راوښایه چې په کوم ځای کې خلکو خپل لوريانې ژوندۍ ښخولی چې دا څومره درته ښکارېږي. قار وله ورځي. تاسو زمونږ خلک یادوئ چې لکه دې لوريانې ژوندۍ نه ښایي درته، قار وله ورځي، ځکه چې دا غلطي هغوی کړې وه. نو عیسایان هم دا قصه نه مني، دوی به دا خبره پټوله، ځکه دوی په خېټه باندې شهیدان شوي وو که نه، نادان شهید چې ورته ویل دوی په خېټه شهیدان شوي. د خېټې دا خبره ډېرې بدې سړی ښکاري چې تاسو ډوډۍ ډېره خوړلې ده. او دا په دې وجه باندې ګورئ په ډوډۍ ځان مشهوروئ مخه. بعضې خلک په ډېر خوراک باندې مشهور شي، دا ډېره بده خبره ده. عیسایان چې ځان ساتي چې موږ څوک یاد نه کړي، الله وایي پټوئ مو ښې پېژنئ. هغه کسان دي بحرین په ساحل باندې چې وایي داود علیه السلام زمانه وه، ښې پېژنئ. ولقد علمتم، یقینا پیژنئ تاسو، الذین کسان اعتدوا منکم چې زیاتی کړو په تاسو کې، فی السبت په تعظیم د خالي کې. فقلنا لهم، نو موږ وویل دوی ته، کونو شئ تاسو قردتن شادوګان خاسئین ذلیل. کونو امر دی د تسخیر دپاره، امر للتسخیر.
نه امر د تسخیر دی چې مسخر شو دسې او امر د تعجیز د پاره دی. تعجیز مطلب دا چې دی غواړي که نه غواړي شادوغان به دې جوړېږي. په دې امر کې اختیار اختیار نشته، دا اجبار دی، جبر دی. کونو فعل ناقص دی که نه، کان سواره اصبح امسا و اضحى ظل بعد. نو کانا نو کونو یو اسم غواړي او خبرم غواړي که نه. نو کونو شی تاسو دا انتم ولا اسم شو، قردتن دا ورله خبر شو، دا قردتن ولا څه شو، دا ورله خبر شو. کونو شی تاسو قردتن شادوغان، تاسو شادوغان شي. او دا خاسئین دا څه شی شو، نو دا به حال شي په کونو کې چې کوم اسم دی د هغې نه. نو کونو شی تاسو په داسې حال کې چې تاسو قردتن شادوغان شي. پوه شئ معنا باندې اوس تاسو کونو شی تاسو، نو کونو انتم ولا اسم، قردتن خبر او خاسئین حال شو. او دویم دا چې نه، کونو کې انتم اسم دی، قردتن یو خبر دی، خاسئین بل خبر دی. نو دواړه معنی صحیح دي. فرق په پښتو کې کوه. د حال معنا به داسې کوو، کونو شی تاسو قردتن شادوغان خاسئین، په داسې حال کې چې تاسو ذلیل شادوغان شئ. او دویم دا چې دواړه خبرونه شي، کونو شی تاسو قردتن شادوغان شئ، خاسئین ذلیل شئ، شادوغان او ذلیله. فجعلناها، نو الله تعالی دغه شان شادوغان کړل. فجعلناها، من وګرځو دغه عذاب، د عذاب یا د ها ضمیر راجع دی د عبرت ته، دغه عبرت دا واقعه دی واقعې ته. فجعلناها، من وګرځو دا واقعه، من وګرځو دا عذاب، نکالا یو عبرت، دا واقعه منګ یو عبرت وګرځو. یا د ها ضمیر د قریه ته راجع دی. فجعلناها، من وګرځو دا کله نکالا عبرت، دا منګ عبرت وګرځو. د چا دپاره؟ لما دغه چا دپاره بین یدیها چې حاضر وو دغې ایلې ته، یا نږدې وو دغه بحرین ښار ته. لما دغه خلکو دپاره بین یدیها، بین یدی مخې ته وایي، ما خلفها شاته وایي. نو څه مطلب؟ ګوره به طور مثال زموږ د جامعة الاصلاح ده، د دې مخه کوم طرف ته؟ یوسف ماڼۍ ته مخه ده او د ستندارو ته اشاره. نو د یوسف ماڼۍ ما بین یدیها شوه او د ستندارو ما خلفها شو. نو څه مطلب؟ فجعلناها، من وګرځول دا واقع او دا کله نکارن عبرت، لما دغه خلکو دپاره بین یدیها چې هغه مخې ته و د بحرین، د بحرین مخې ته چې حاضر وو. وما خلفها، کوم چې تې وروسته وو، نو یو یې مخې ته و یو تې شاته و. او یا دا بین یدیها چې کوم حاضر وو، وما خلفها کوم چې وروسته خلک راځي، دغه موجوده خلکو دپاره مې عبرت شو چې کوم دا واقعه ولیدله وروسته زموږ دپاره مې عبرت دی. وموعظة، موږ دا واقعه وګرځو نصیحت للمتقین، د متقیانو دپاره، متقیان دپاره موږ نصیحت وګرځو. ابن کثیر وایي دا متقیان څوک دي؟ امت محمد صلی الله علیه وسلم داتې مراد دی. بستی کوي ملکه؟ بستی که نه دا واقع بیا نه ختمېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.